أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سورة کاف د قرآن مجید په یو سلسوال سورتونو کې اتلسم نمبر سورت ده. سورة الکهف نوم یې خوده شوی د کهف غار ته ویل کېږي او دا سورت په یو لویه واقعه باندې هغه نوم دی له خوده شوی د غار والا سورت. سورت مشتمل ده په 110 آیاتونو او په 12 رکوعانو باندې. سورت کې الله تبارک وتعالى د خپل قدرت لوی لوی نښې ذکر کړي. هغه نښې الله په دې خپل بندګانو باندې څرګندول غواړي چې د دنیا فرس جوړ نشي، ځکه انسان الله تعالی په مخ د ځمکه باندې خپل خلیفہ ګرځولې دي. الله د تلوي لوی نښې ښودلې دي. ورونو د دنیا داسې اسباب دي چې دا د الله د خلیفہ د عظیم مقصد او د کامیابی نه اړي. نو الله تبارک وتعالى غ نښې ذکر کوي چې زما دا بنده دا لوی کامیابونه محروم نه کړی شي. امام ابن جریر طبری د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت بل عام کو او هغه دعوت د لا اله الا الله موضوع باندې چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، اے خلق لا اله الا الله اوای لا اله الا الله په خپل ځړه کې ځکه کامیاب بشي. نو د مکه مشرکان بت پرست خلق راجم شول او چار چاپیره حالات جایزه واغسته په کومه طریقه د دې سره داخله بند ځکه ورسته ورځ د انسان په دعوت کې ترقی راځي او خلق ملګری کیږي اور سره. نو دو کسان په خپل منبرانو کې ولېګل مدینه ته، ځکه د يهودو اکثره حصہ زیاتره په مدینه کې آباد و. نظر ابن حارثه او عقبه ابن ابي محيط دا دو منبران د خپل پارلیمنت ولېګل مدینه ته، وی تاسو لاړ شئ او د يهودو د علماو نه معلومات وکړئ، کوم چې د تورات او د انجیل په هو معلومات نه وکي چې تاسو په کتابونو کې د محمد احمد ذکر شته او کینو نخې نخانی مونږ وایي، ځکه دا محمد علی السلام دعوت نبوت کړی دا او ډېر پته دې روان دي نو سمخ نیوي مونږ. نو دا عقبه ابن نظر ابن حارث او عقبه ابن ابي محيط مدینه ته لاړل او دا غوی د علماء سره کې نه اصل د يهودو د مليانو سره وی دا هڅه په کتابونو کې دا ذکر موجود دی نه غورته او
وی تاسو به د دې محمد علیه السلام نه درې قسمه تپوسونه وکړي. درې قسمه تپوسونه به ځنه دا څه وکړي. اول به ورته دا ووایي چې په تېره زمانه کې ځوانان د خپل بادشاه نه تښتېدلي او بیا په غار کې څه وخت پاتې شوي، هغه قصه خو راته لږه وکړه. نو که دې محمد علیه السلام تاسو ته د هغوی قصه بیان کړه نو پوه شئ چې دا پیغمبر دی. دویم به ترې دا تپوس وکړي چې په تېره زمانه کې یو سړی داسې تېر شوی دی چې د مشرق او د مغرب سفرونه یې کړي دي، د دنیا کنارو ته رسېدلی دی. که د هغه تذکره یې درته وکړه چې یو د فلانی دی، نو تاسو پوه شئ چې دا پیغمبر دی. دریم نمبر تپوس ته به د روح متعلق وکړي چې روح څه شی دی. نبی علیه السلام چونکې د ځانه دین نه دی بیان کړی او نه د ځانه خبرې کړي دي په دین کې، وی داسې د دریو سوالونو جواب به زه تاسو له سبا درکړم انشاءالله ته نه ير شو. نبی علیه السلام وعده وکړه د مکې د مشرکانو سره د دې دریو سوالونو جوابونه به تاسو سبا درکم، او په زړه کې دا چې الله به ماته وحی وکړي، ماله به تفصیل راولېږي، زه به دې ته ووایي. خو چونکې انشاءالله یې ونه وي نو سبا وحی رانغله، بل ورځ رانغله، هفته کې رانغله، 50 ورځې الله جبرئیل امین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راونه لېږه. ولې انشاءالله یې ورکړو د الله مدد شامل نو. نو د مکې مشرکانو د نبی رسول الله ډېر ملنډې شروع کړې، وایي درې قسمه سوالونه ته ویلو، تر اوسه د هغې جواب رانه کوي. زه پیغمبر ما ته وحی راځي ورکړه که نه جواب. نبی رسول الله ډېر زیات خفه او پریشان و. په 50مه ورځ باندې جبرئیل امین راغی او دی وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا. پیغمبر داسې مو وایي به تاسو ته جواب درکړم، سبا به دا د فلانې کار کوم او انشاءالله ونه وي. نو انشاءالله د هر کار سره یو انسان د چا سره لوز د وعده کوي او د وی زه به تاسو سبا دا شی درکړم، سبا به زو، سبا به دا کار کو او د انشاءالله ونه وي، نو د انسان ګناهګار دی. نو که د وعده وکړه په وعده کې مخالفت راغی، او که دا انسان د خپل وعدو او کارونو سره انشاءالله وایي زه به تعالی سبا پلانې شی درکړم انشاءالله، اوس که دا سړی نه ورکوي نو دی ګناهګار دی، ځکه الله نه غواړي. نو انشاءالله ښه شی دی. ښه انشاءالله نبی رسول الله ته الله ورکړو انشاءالله وایه، ځکه زه به دا کار کوم که الله وغواړي، اوس الله نه غواړي. هلکه تا خو ما سره لوز کړو چې زه به درځم، ته خو رانغلې بې لوزه منافق به د خلک وي که نه، زه بې لوزه منافق نه یم محترمه، ما پکې انشاءالله ویلو. الله نه غوښته چې دی ته لاړ شي، زه پاتې شوم. الله نه غوښته چې دی دا شی ورکړي، زه پاتې شوم. یو سړی و پیسې ورسره وي، چا ورته ویل چېرته دې وي میلې ته ځمه، وایي ځان له ښه رالمه 80 روپۍ راسره دي. حاجي صاحب دوکاندار ورته وویل میلې ته ځو خو انشاءالله ورسره وایه، په دې کې د انشاءالله څه دي، پیسې مې په جیب کې دي، خر په میله کې دی. وایي لاړ به شي ما خر به والم. هغه وایي ستا خوښه ده نو. چې کله د میلې ته ورسېد په خر لاس و، خر یې خوښ شوی دی، بیامه یې چې کړی ده جیب کې لاس منډلی دی، جیب کې چوالی. واپس چې راغی هغه حاجي صاحب دوکاندار ته وایي چې راغی هغه ورته وایي ولې خر دې ونه بس؟ یاره وایي حاجي صاحب انشاءالله چې میلې ته ورسېدم که نه انشاءالله خر مې خوښ شو، انشاءالله بیه مې وکړه، انشاءالله چې په جیب کې مې لاس ورمنډه انشاءالله جیب چوالی. هغه ورته اوس انشاءالله کار نه کوي، ما ته باټۍ مې ویل انشاءالله. نو انشاءالله سره د انسان ډېر کارونه برابرېږي، ځکه ستا د خپل کارونو سره د الله مدد شامل. د دغه انشاءالله د نه ویلو په وجه باندې په نبي علیه السلام 50 ورځې وحی بنده شوي وه، او چې وحی راغله نبي علیه السلام له زورونه ورکړه داسې مه وایه سبا به دا کار کوم او انشاءالله ونه وایه. دغه درې واقعات په دې کې الله په دې صورت کې ذکر کړي دي، په تفصیل اوس ځکه نه کوم
چې صورت کې په خپل مقام د واقعیت روان دي به بیان کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ټول تعریفنا د الوهیت لله خاص دی الله لرا. دلته کې حمد تعریف ته ویل کېږي، صفاتونو ته ویل کېږي، او دلته کې موږ معنا ورکړه الحمدلله صفاتنا د خدای توب لله خاص دی الله لرا. د الله صفاتنا الله لرا خاص دې ته ویل کېږي عقیده د توحید. ګوره مسلمانانو موږ داسې مانو کو چې ټول صفاتونه الله لري دي او د خدای توب ټکي سره مرګره نه کو، نو په دې کې ولک شوبه درازي چې خړل سکل او د کېدل دا یو صفت ده کنه. الله له خدا نشته، الله د خوراک سکاکو د او د کېدو نه مبرح ده. نو دا بل صفاتونه د مخلوق دي، نو کومه ټول وایو دا ټول الله لري. نو الله له ټول صفاتونه نه دي، د خدای توب چې کوم صفاتونه دي هغه الله دي. نو په دې باندې تا عقیده د توحید هم ظاهر کړه او رد د شرک هم وکړو. وس چې کوم صفاتونه د الله دي دا به خاص د الله دي. دا صفاتونه مخلوق لویل دا شرک دی. په غیب باندې څوک وایي الله، بچی څوک ورته الله، په مال او جان عزت کې برکت څوک ورته الله، برکت دې هانده الله دې. تا وی چې زما په مال کې د پلان کې بابا برکت ورته، د پلان کې بابا سایه او سورې فما دې د لمن لاندې ما د برکات فما باندې دي. دا صفاتونه د چا دي؟ د الله دي. د پلان کې به کې زامن ورکون کې دي، بیماری ختمون کې دي، شفا ورکون کې دي. نو دا صفاتونه د الله دي. دا به الله لوي، مخلوق لوي نه. نو په الحمدلله کې تا څومره لوی عقیده څرګنده کړه. الحمدلله صفاتونه د خدای توب چې دي لله خاص دی الله لا. دلته کې د خدای توب صفاتونه الله ځان لپاره خاص کړل، ته به مخلوق نه ثابت دي. دا بدی الذي هذا ذات انزل چې نازل کړی دی علی عبده په خپل بنده باندې الکتاب کتاب ولم يجعل له او نه دې ګرځولې په دې کتاب کې عوجا سکوګواله. دې کتاب کې د ظلم زیاتی خبرې نشته. دا کتابو انسان ته د غلط لار نه خي، نه دې ته ولکه کوګواله. قیمن برابر ده لینذر چیرور کی باسن شدیدا د عذاب سخنا من لدنه د طرف د الله نا ويبشر المؤمنين وزرور کی مؤمنان تا الذين اغمؤمنان تا يعملون الصالحات چعملون کوي په سنت طریقه باندې. عمل صالح مفسرین وای سنت طریقې ته وای. عمل صالح د پیغمبرانو طریقه، هر امت د بار د خپل پیغمبر طریقه د عمل صالح تا. ګوره مسلمانانو حکم د فرایض الله کړه دي، خود کول طریقې پیغمبر خو لیدا. داسې ده کنه. نو کوم یو عمل چې ته د ځان وکړه د طریقه د پیغمبر پکې نه نو فهو رد دارد ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر یو کار چې انسان اختیار کی ليس فيه امرنا باغی کی زما طریقه نه فهو رد لا برد. نو هر یو کار د دین چې کې نو طریقه د پیغمبر پکې ولټوا نو دا عمل به الله ترسي. او کله ځان دې یو طریقه اختیار کړه او دا دین او شریعت او حکم د الله دی نو دا بیا رد کیږي. دویم نمبر نو عمل صالح طریقه د پیغمبر سنت طریقې ته وي. ان لهم اجرا حسنا بشک دې لر اجر دې خاصتا ما کسین فیه ابدا همیشه به وسیږي په دې جنتونو کې ټول زمانہ. وينذر الذين او ويره هغه کسان قالو چويلي دي اتخذ الله ولدا نیولې دی الله ځان د پاره بچي. ما لهم به من علم نشته دې لره په دې خبره باندې علم د الله بچشته او کنا ولا لآبائهم او نپلارانو د دوی لرا. کبرت کلمتن
لویا خبر دا پناکاروالی کی کبرت لویا دا خبره کلمتن پناکاروالی کی دا پناکاروالی کی دیر لویا خبره دا کم ایوا چی دی وی اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے کبرت لویا کبرت کلمتن خبر دلویا پناکاروالی کی تخرجو چراو زمین افواههم دخلود دوینا ای یقولون دیونوی الا کذبا مگر دروغ فلعلک شاید پیغمبرتو باخع وجن نفسک اخبر زان على آثارهم پدوی پسین ان لم یؤمنو بهذا الحدیث دا چې دوی ایمان نه راوړي په دې خبره د توحید باندې یا سبا د غم د وجنا نبی رسول الله به غمجن وخا چا به ایمان نه راوړي نبی رسول الله به جړل افسوسونه وکول پیغمبر ته د دوی په ایمان نه راوړو باندې ور ځان وجني هدایت خدای الله خلاص کړي ما ته وي تا ته وي هر چا ته وي چاته چې په خپل باندې هدایت کې او هغه نه مني نو ډاري د کفر پته ما لګوا او ما ته د دونه نصيحت کو کافر زنديق او نمنه الله دې جهنم سکروټه کده سمته خپل دعوت ورکړه د شپې په سپاسه الله ته یا الله ما ورته وی ته له پړه کې هدایت واچو یو علاقه کې یو لوی بزرګو یو بدکار زنانه بدکاری به کوله ډېر پیسې به راځي د شپې چاوي ته لوی بزرګي په جمعات کې امام مدرسې چلے سبا د علاقه کې داسې غلط کار کوي ته مخنوي ولنه کې هغه به ښه او بکم شاګرد دی ولې هغه زنانه ته وایي استاد شپې نایټ فیس څومره ده وي دومره زره روپۍ وي زمونږ هغه شاګرد دا وي زمونږ حضور تاسو د شپې یعنی څه کړی دی دعوت تر کړی دی وی هغه څنګه ما دعوت راکولای شي هغه وی ته خدا غلط کار کوي کنه بدکاری ستاسو کاروبار دی بس هغه فیس ترګي هغه بدل ته نه راځي تبع تر راځي فیس په ډبل ته ملاوي هغه چې کله راغله ازنانه دور ته وی چې زه د سیم هغه وکي ځکه ما ته ډبل فیس ادا کړل هغه وی ښه کپڑے ولا جوړ کړی ویلا څه غسل وکړه ځنانه ته وي هغه تر اوسه پورې هم به خپل دنده کې غسل نه کړی وزر ته ما ساره پورې په زما سره غسل وکړو په کپڑے پینې بدل کړی په دې جنماز ورته د دوه رکعات نه فل ادا هغه ځنانه حیران شو ډبل فیس مې راستې ده و سیده سو هغه بکول غواړي چې کله په نفل ودرې دا سجدي لاړه هغه بزرگ الله ته بجړا شو ربا ما ته په سجده کړه الله هدایت ورته پړ کې ورواچ الله زما ته وسو چې ما ته په سجده پرې باسلا ته ولا پړ کې هدایت ورواچ او لړ کې انقلاب راولا هغه زنانه باغې جنماز پرته و جوړل چې را پاسه ده هغه بزرگ ته لاس جوړ کړل وی ما معاف کړ ما توبه یو شرط دا دی چې تبز ما په نکاح باندې هغه وی چې ته د غلطي دندې نه توبه واسي په سر سترګو باندې ته په نکاح باندې اخلم دا یو نه وی زه دومره غټ شیخ یم او د علاقه بدکار به ما په نکاح کې یادېږي و دا خلک وراته سوې چلو خلک پتنګ درولا یو زنانه دین در تراغلا مال قدر فکر خلک دی وای کنه د خلک وې دمه په نکاح واغستا زناکار په نکاح واغستا د خلکو خلی هر څوی خلکو په الله پرم خبرې کوي په پرشته د الله لونه دي نو د خلکو د خلو د وجینا د دین کار چې کوم کار په شریعت کې جایز دي ته ګناګاری غنو د خلکو په ځبان دی هغه ما پرې ده نو په نکاح باندې واغستا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې خلکو د وجینا ته ځان هلاکت ته مو ورځه هدایت د الله په لاس کې ده ان جعلنا یقینا مونږه پیدا کړی دي ما هغه سيزونه علی الارض فچلیزمک باندې دي زینتن دا خډول سنگار ده له د جسمک د پارا لنبلوهم د پارا چې مونږه امتحان په دوی باندې ايهم احسن عملا چې کوم یو په دوی کې خیسته عمل کوي ان لجاعلون یقینا خامخام بوغرزو ما هر هغه سیز علیها چې په جسمک ده سعیدن جرزن میدان صفا
سچ په دې ځمکه دی رونو کاغه مال دی جیداد دی بچی دی اهل او عیال دی جسدي دا ډول سنگار دی یو نه ورځ به دا ختميږي او د الله رضا فکر ډیرو خلکو د دې اسباب د وجنه الله دین پاتې کړی دی الله حکمونه خپلاندې کړی دي دا هر څه نه فانی د ختمېدون کې دي دغه وخت کې الله پاک د انسان له یو قسم نصيحت ورکړي د دې فانی شیزونو د لپاره خپل باقی شیزونو مت محلا کو سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله